السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د رب کریم چې هغه ډیر لوی ذات دی او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود پاک ډیر عزتمندو مسلمانانو او هغه مسافرو خویندرونو چې هغه بهر ملکونو کې ژوند کوي او سعودي عرب، دوبۍ، فرانس، UK کې یا امریکا کې ژوند کوي، مسافر دي، پښتانه دي، اردو والا دي، هر ژبې والا چې دی الله تعالی دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي، ډېر عزتونه دی الله تعالی ورکړي، ډېر برکات دی الله تعالی ورکړي او الله تعالی دغې مسافرو د هر سایډ نه حفاظت وکړي او د هر سایډ نه دغې مسافر الله تعالی مدد او نصرت وکړي. یا هغه مسافر چې ستاسو په کورونو کې دی او بهر ژوند تیروي، ستاسو کو هغه د خاوندانو په شکل کې دی، یعنی د خاوند په شکل کې دی، کو د رور په شکل کې دی، کو د فلار په شکل کې دی، یا نور رشته داران دي، ستاسو مسافر دي، په موږ ډېر ګران دي. الله تعالی دغې مسافرونو راضي شي او الله تعالی دې په ډکو منګولو خپلو کورونو ته راوستلی کړي. ډېرو په ما ګرانو عزتمندو مسلمانانو، نن زموږ یو بهترینه وظیفه ده چې هغه د کن فیکون ده. ګوره دا د الله جل شانه د ذات سره خاص نوم دی، دا د یو بنده سره خاص نوم نه دی چې بس بنده یو څیز ته ووایي چې کن فیکون او هغه څیز له د الله وجود ورکړي، نه، بلکې دا کن فیکون دا د الله تعالی یو صفتي هغه نوم دی، یو صفتي د الله تعالی کارنامه ده، یعنی د الله تعالی سره دا کار چې دی خاص دی. الله تعالی چې کم نوم ته، کم یو سیز ته، کم یو کار ته ووایي چې کن، نو دا دوه لا یو ځای شوي نه چې الله تعالی هغه موجود کړی، هغه الله تعالی هغې له هغه وجود شکل ورکړی وي. لهذا دې وظیفه چې دا وظیفه چې تاسو وکئ، نو ستاسو د حاجت ته هم الله تعالی وایي چې کن فیکون، نو زموږ دا حاجت په الله تعالی پوره کړي. ګوره الله تعالی ته دا مه وایه چې الله زما دا حاجت دی، دا حاجت زما پوره کړي، الله زما دا فلانکې مشکل دی، دا مشکل ختم کړي، بلکې د حاجت ته دې ووایه چې ګوره زه حاجت زما داسې رب دی چې اوس په دې ګورې ریزه ریزه کړي، اوس په دې مکمل د دې دنیا نه ختم کړي، اوس په تا مکمل ستا د نشوالي له الله تعالی د شته وجود ورکړي. نو لهذا خپل مسئلې په الله تعالی باندې حل کو، خپلې مسئلې د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې ختمې کو، د خپل مسئلې چې دي هغه د دې کن فیکون په وظیفې سره ختمې کو. نو دا وظیفه چونکې د 2 ورځو ده، د جمعې او د زیارت د ورځې ده، نو د زیارت ورځ او د جمعې د ورځې ته خاص داخل دی، یعنی خاص فضیلتو ته داخل دی، بیا خاص کر د جمعې ورځې ته، نو دا به تاسو دا 2 ورځې دا وظیفه کوئ او په دې 2 ورځو کې به الله تعالی ستاسو د دې کن فیکون د وظیفې د برکت سره الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي، الله تعالی به ستاسو نکاح کوي، الله تعالی به ستاسو بند بیړۍ روانوي، الله تعالی به ستاسو بیماری ختموي. لهذا پر 2 ورځو کې دا وظیفه خصوصا تاسو خامخا وکړئ. لومړی ورځ چې د مسلمانانو وروڼو، نو هر کله چې تاسو سحر مونځ وکئ، د سحر مونځ نه پس به دا تاسو 3 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او سحر مونځ نه پس بیا تاسو 314 پیرې کن فیکون وظیفه وکئ. کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون. زړه کې به دا سوچ چې الله زما د حاجت ته کن فیکون شه، الله زما د حاجت په خپل دست قدرت سره الله ته پوره کړه. د ماسپښین مونځ نه پس بیا 3 پیرې درود شریف ووایئ او 314 پیرې بیا کن فیکون وظیفه وکئ، بیا به وروسته 3 پیرې درود شریف ووایئ. د مازدیګر مونځ نه پس هم 314 پیرې، مخکې وروسته 3 وارې درود شریف، د ماښام مونځ نه پس هم 314 پیرې، مخکې وروسته 3 وارې درود شریف. دغه رنګې دا یو ورځ تاسو وظیفه مکمل شو. هر کله چې بیا د جمعې ورځ راغله، نو د جمعې په ورځ بیا ترتیب بدل دی. د جمعې په ورځ به تاسو چې دی الله مو خوشحاله کا، د سحر د مونځ نه پس په تاسو د ووایئ 600 ځله کن فیکون، 600 ځله، ها 600 ځله، یعنی 666 مرتبه تاسو کن فیکون ووایئ، مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف ووایئ سحر مونځ نه پس. هر کله چې بیا د ماسپښین مونځ راشي، د جمعې ورځ به وي،
نو د جمعې مونځ چې کله امام خطبې ته وخیږي که نه خطبه شروع کړي دقې وخت کې به ته په ژبه باندې دا کن فیکون وظیفه نه کې په زړه کې به کې یو پیره به کن فیکون یا الله کن فیکون ورسره به دویم دا خبره کوي چې الله زما د فلانکې حاجت پوره کړي الله تعالی زما د فلانکې مسله ختمه کړي الله تعالی زما د بیماری ختمه کړي یو فیره به یا الله کن فیکون په دویمه فیره به سره د خپل حاجت په زړه کې دعا غواړي ها او په زړه کې به دا وظیفه کوي په ژبه به ګورې نه کې دا خبره ځان سره یاد وساته دا وظیفه به تر د خطبې د ختمېدو پورې کې هر کله چې خطبه ختم شي اقامت شروع شي دغه وخت کې هم ته په زړه کې دا وظیفه کوي او دا حاجت په غواړي کله چې نیت تړلی شي نو دا وظیفه به بنده کړي کله چې مونځ وشي د مونځ نه فورا فس به ته درود شریف ووایې او بیا به یا الله کن فیکون وظیفه تقریبا 21 مرتبه ووایه او د هغې نه پس بیا د خپل حاجت د فاره د الله تعالی نه دعا وغواړه فورا فسخه نو الله تعالی به ستا د حاجت پوره کړي بیا د مازدیګر مونځ نه پس به کښېنې د مازدیګر مونځ نه پس به 14 پیرې درود ابراهیمي وي او 314 پیرې بیا یا الله کن فیکون دا وظیفه کې بیا به 14 پیرې درود شریف وي او دغه دوران کې بیا خپل د مقصد پوره کولو د فاره لږه څه نه صدقه وکړي کوه صدقه غریبانان له ورکړي که مولیانو مدرسو له که مونږ ته رالیږي د الله د رضا د فاره دغه به صدقه وکړي بس دغلته یې د الله نوم د چاله ورکوي صحیح شوه او دا صدقه به دې نیت باندې ورکوي چې الله زما د حاجت ته الله دا پوره کړي د دې صدقې د برکته مې دا حاجت یا پوره کړي د دې صدقې د برکته مې دا فلانکۍ مسله ختمه کړي دا فلانکۍ ضرورت مې پوره کړي دې صدقې د برکته الله ته پوره کړي انشاءالله الله تعالی به دې 2 ورځو کې خامخا ضرور به ضرور ستاسو دا مسله دې ته ختمولو هغه شکل ورکي او دا حاجت پوره کېدو وجود به الله تعالی دې ستاسو دې مسلې ته ورکي الله مو خوشحاله ساته آباد ساته الله تعالی د ټولو مسافرونه راضي شي او زه د ټولو مسافرونه قربان شم الله تعالی دې ته ډېره خوشحالۍ ورکړي جزاک الله خیره